په دې مقدس مکه باندې دومره نیک خلک پاتې شوي دي او دومره نیک خلک پاتې کېږي چې الله رب العزت ته بیا دومره جړاګانې کولې چې په مخ باندې د اوښکو هغه نالۍ جوړې شوي وي. ډېر داسې خلک تېر شوی دی چې الله رب العزت ته بیا دومره وجړله، دومره جړاګانې بیا کولې چې په مخ کې د اوښکو نالۍ جوړې شوې وې، په مخ کې د اوښکو هغه لارې جوړې شوې وې، په هغې باندې به اوښکې رابېدلې. دومره به د الله رب العزت نه یېرېدل. حضرت وهب ابن منبه رحمه الله تعالی فرمایي وایي موږ د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سره مسجد نبوي ته لاړو. په هغه وخت کې عبدالله ابن عباس صاحب ظاهري نظر دا ختم شوی و. نو چې کله اوسه خانه کعبې مبارکې ته ورسېدو هلته نو یو ګڼه وه. په هغه ګڼه کې بس مباحثه خلکو کوله او یو شور جوړو. وایي موږ څنګه ورغلو نو دا خو یو بزرګ شخصیت او د هر چا پېژانده صحابي و. نو خلک غلی شه، خاموشه. خلکو ته وفرمایل وایي حضرت صاحب تاسو دلته کښېنئ. عبدالله ابن عباس ته فرمایي وایي تاسو دلته کښېنئ. څوک ته فرمایي دلته کښېنه. هغه د ناستې نه انکار وکړ. وایي زه له داسې خلکو سره څنګه کښېنم چې هغه خلک د الله رب العزت د ذکر نه غافله دي، هغه خلک د الله رب العزت د یرې نه غافله دي، د الله نه نه یېرېږي. زه د خلکو سره څنګه کښېنم؟ وایي بیا ورته وفرمایل چې په مخ د ځمکه باندې داسې خلک شته څه ګونګیان نه دي، خبرې شي کولی، روغ دي، هر څه شي کولی، ښه فصاحت او بلاغت سره څه شي کولی، لیکن د الله رب العزت د یرې د وجې نه څه نه کوي. بس د الله رب العزت ذکر کوي، د الله رب العزت په دې قدرتونو کې فکر کوي، خپله زندګي دې ته وقف کړې ده، بل څه کار دوی نه کوي. دا داسې یو عظیم شخصیت و. دقه وهب ابن منبه رحمه الله فرمایي وایي دا عبدالله ابن عباس صاحب وایي دې به دومره ژړل چې هر وخت کې به یې ږیره مبارکه لمده وه، د اوښکو د وجې نه به یې ږیره مبارکه لمده وه. دومره به یې ژړل چې په مخ کې د اوښکو د وجې نه لارې جوړې شوې وې. دومره به د الله رب العزت نه یېرېده او دومره جړاګانې به یې الله ته کولې. دا ولې؟ دا هغه خلک دی چې د الله رب العزت دا انعامات، د الله رب العزت قدرت پېژني، د الله ذات سره تعلق دی، ځان یې داسې درجې ته رسولی.